ملګرو دا جینۍ چې کومه ده دا وفات شوله 2 غنټې پس د دې د قبر نه چغې راووتلې او دې داسې ویل چې ما د قبر نه راوباسئ. دا واقع چې کومه د کوهاټ کې راغلې ده، دا ویډیو په تاسو باندې په خپله ګورم، په خپله به یې وینئ چې آیا دا څه چل شوی و. خدای نه پیله تاسو ته یو څو خبرې کومه. ملګرو دا واقع چې کومه د په کوهاټ کې راغلې ده، یوه جینۍ وه او دغسې وفات شوله، نو هغې دغسې چغې والې. آیا دې واقع کې څومره حقیقت دی او څومره دروغ دی؟ آیا دې جینۍ باندې څه چل شوی و؟ دا ښه ریل واقع راغلې ده. دا ویډیو به تاسو په خپله باندې وګورئ، په خپله به ستاسو یقین راشي. خو تاسو کوشش وکړئ دا ویډیو خپل دوستانو خپلو یارانو سره ډېره شیر کړئ، ځکه چې دې نه هغوی هم خبر شي. ډېره زیات د عبرت یو ویډیو ده. راشئ دا ویډیو تاسو وګورئ، د هغې نه پس مې تاسو سره ټول معلومات درکوم، ټول حقیقت درسره شریکوم چې آیا دا څه واقع شوي وه. تاسو دا ویډیو وګورئ. कदी किते बिल्कुल बंद हो जाती, कदी आती। ښه ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله چې دا واقع چې کومه ده په کوهاټ کې راغلې ده او دغسې دا جینۍ چې کومه ده نو بجلۍ ونیوله، اسپتال ته یې یوړله، ډاکټرانو ورته وویل چې دا وفات شوې ده. نو دغسې وایي د قبر نه بیا څو غنټې پس دغسې اوازونه راتله چې زه ژوندی یم، ما د قبر نه راوباسئ. نو بیا خلک راغله، ریسک والا هم راغله، ډېر چې خلک راغله، علاقې ټول خلک راغونډ شولو، دغسې غوږ یې ورته کېښودلو. تاسو په دې ویډیو کې تاسو ته ښکاري. نو دغسې د دې نه اوس دا واقع نه ده راغلې، دا معلومات نه دي راغلي چې آیا دا جینۍ اوس راایستې ده او که نه یې ده راایستې. خو چې کله هم دا دغه راشي نو انشاءالله زه به یې تاسو سره په دې چینل باندې په دې پیج شریکوم. نو تاسو انشاءالله ما سره زیات فالو، لایک، سبسکرایب کړئ. نو انشاءالله تاسو به هم ورځ ورځ د دې نه نوي اپډیټ نه خبرېږئ. ډېرو خلکو چې کوم دی دې واقعې له یو ریل دغه ورکړی، ډېرو خلکو چې کوم دی دې واقعې له څه نور انداز ورکړی دی. نو دا واقعه اصل کې داسې نه وه. دا واقعه چې کومه ده نو دغسې دا جینۍ بجلۍ نیولې وه، نو دغسې ډاکټرانو ورته وویل چې دا ایکسپایر ده. نو دا بیا ښه غږ خو به چې بیا د قبر نه چغې راختلې چې دی وایي زه ژوندی یم. نو بلکل کله چې بجلي څوک ونیسي نو هغوی لکه داسې څه پته نه لګي، ښکاره چې دا ژوندی دی یا وفات شوی دی. خو چې کله په خاورو کې کېښودلی شي نو کله هغه بیا په هغه کې ساه راشي. نو کېدای شي دا واقعه هم داسې دې سره راغلي. خو چې انشاءالله وروسته ورځ نور اپډیټ راځي نو زه به یې تاسو سره شریکوم په دې پیج باندې. نو خپل دوست سعید جان له ورکړئ اجازت، جیسا پیج سره هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.